یو بل حدیث کریمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وسیزونه ذکر کړی دي اجتنبوا السبع الموبقات د وو هغه عملونو نه ځان وساتئ چې هغه هلاکون کې دي انسان دینی لحاظ سره اخلاقی لحاظ سره هلاکی تباکی هغه کې چې شروع کړی دا اول د شرک نه الشرک بالله الله سره حصدار برخدار داغه په ذات او صفات خاصو کې څوک جوړول ان شاء الله یو موقع یو درس په پکې د شرک د وضاحت سلسله کې هم کوته خيري دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل السحر کوډي جادو کور دا تبا کون کې عمل دی نو څوک چې کوډي جادو کوي دا د هلاکون کو عملونو نه نبی علیہ السلام دی وی دی دریم قتل النفس التي حرم الله الا بالحق قتل د هغه نفس چې الله قتل حرام کړی دی ها که په حق باندې قتل وشي نو خیر دی نو د چا قتل حرام دی د هر نفس قتل حرام دی هغه مسلمان دی که کافر معاهد دی مسلمان خو جو مسلمان دی که په مسلمانانو په ملکیه که د کافرو کافر معاهد هغه چاته وي چاغي د اسلامی ملک کې اوسېږي جزیه او ټیکس ورکوي د دوم یو معاهده ده یا یو ملک سره معاهده ده د جنگ بندۍ داغه او دارنګې په ویزا او پاسپورت سره معاهده باندې اسلامی ملک ته راغلی دی هغه هم د دغه معاهد دی خو چې کله دغه نه او بل درې قسمه نبی علیہ السلام وی جایز مرګ دی نو چې کله کافر معاهد چې دی دا هم د مسلمان په حکم کې دی نبی علیہ السلام وی اموالهم کاموالنا ودماؤهم کدمائنا مسلمانانو ملک به دغه خلقو د مال ته داسې حفاظتي لکه د مسلمان مال داغه نفس ته به داسې حفاظتي لکه د مسلمان نفس بعض خلک د غیر مسلم مال چې دی هغه وی سړي دا خو د هندوانو مال دی دا د پلانکو مال دی دا غي کې تمیز نه کوي دا جایز او د ناجایز دا غلطه ده په دوکا په ډاکا په غلا د غیر مسلم مال غستل هم جایز نه دي او چې هغه کله ملک اوسېږي معاهد دی یا داغه سره عقد ذمه شوی ده ها درې قسمه مرګ نبی علیہ السلام وایي چې جایز دی او داغي مرګ اختیار د معاشري عام او افراد ته نشته چې تب په خپل د امر کوي دا عدالت ته چې عدالت به د انسان وجني هغه کم قتل یو انسان په ناجایز قتل کو قاتل به قصاصا قتلېږي معافیونو کو اولیاء او وارثانو دویم شادي شوده دی زنا وکړه قانون عدالت با غلا سزا ورکوي د قتل په طریقه د رجم و عام و افراد د معاشري ته د اجازت نشته ولی ځکه ډېر خلک به بیا د دې بانی باندې غلط مرګونه کوي او کوم داسې ښه ډېر مرګونه خلک سړي سره نه لګي او دغسې منصوبه ورته جوړه کړي او په دې طریقه باندې ووژني او دا موږ په غلط کار باندې ووژله حالت کې هېڅ هم نه ډېر مرګونه داسې شوي دي نو قانون دا اجازت د معاشري افرادو ته نه ورکوي چې ته په خپله دا کار وکړه دا به عدالت اسلامی عدالت با دا سزا ورکوي دریم یو انسان نعوذ بالله مرتد شو کلمه کفر وی د شعائر الله بیزتی وکړه نو هغه قتلول شي حدن او په دې شرط چې توبه ونه وستا د خپل جرم نه واپس نشو کای توبه وستا د خپل هغه ګناه نه واپس شو نو بیا دله هم سزا نشي ورکولې په دغه جرم باندې ځکه چې دا واپس شوی دی دې کې یو مسله عالمانو کتابونو لیکلې ده هغه دا ده یو سړی دی د کفر عمل کړی دی د شاعر الله بیزتی کړی ده او گواهانو مشته په باقاعده او د باندې راپورټ شو انکار کوي مان نه کړي اوس گواهانو مشته او دی وی مان نه کړي دله سزا نشي ورکولې ولی
وای د انکار د دې جرم نه چې ما نه دی کړی دا توبه ده ځکه د توبې موقع خو دته شته که نه توبې موقع بدله ورکولی کېږي دا انکار د توبه ده په دې وجه باندې دله سزا د دې نشي ورکولی دا فتاوا سراجیه در مختار شامی داسې نورو ډېرو کتابونو لیکلې ده نو چې کله د انکار د خپل د کفر د عمل نه کوي نو دله بیا سزا نشي ورکولی خبره مې دا کوله په هغه هلاکوونکو عملونو کې د هغه نفس قتل دی چې الله قتل حرام کړی دی کله خلک په ناجایزه باندې بچی پیدا شي د حرامکارۍ نه خلک یې وژني سا چې ولګېد په بچي کې د مور په خېټه کې وژني که باندې وژني دا ناجایز قتل دی ظلم دی د بچی هیڅ ګناه نشته ګناه چې چا کړی دی د هغه دی دغه معصوم دی یعنی د ده د قتل جواز نشته چې دی بیا یې وژني د دې وجې چې چونکې سبا به تور تهمت او مسلې به دې جوړېږي نو دا خلک چې دا قسمه مرګونه کوي نو دا په هغه حرام قتل کې داخل دي او دې ته نبي علیه السلام د موبقاتو نه ویلي دي هغه عملونه چې هغه هلاکوونکي دي څلورم نمبر کې واکل الربا دا حدیث مې دې ټکي دپاره ویلی دی خو دا نورې جملې پکې هره یوه خپله خپله ډېره زیاته قیمتي ده واکل الربا سود خوړل دا د هلاکوونکو عملونو نه دی پنځم اکل مال الیتیم د یتیم مال خوړل دا د هلاکوونکو عملونو نه دی موږ د یتیم مال کمی ته وایو هر څه ته په ګاونډ کې یتیم دی او د هغه مال یې وخوړه د یتیم پول اعلان دی کړه موږ صرف یتیم دې ته ویلی دی پلار مړ شي اولاد کې څه بالغ دي څه نابالغ دي د دې نابالغ مال د مرګ د پلار سره په ټول مال کې حصه راله د پلار چې راله اوس مشر ورور صرف د ده ولی دی یا مشر دی بل ورور دی ولی دی معنی د ده په مال کې تصرف د ده د فایدې دپاره به کوي او که دا مال په شریکه کې خوري لګوي عیاشۍ پې کوي دا د یتیم مال خوري او قرآن کې الله وی چې د یتیم مال چې خوري خېټې ته اور اچوي دغسې د دغه شریک مال نه چې په هغې کې نابالغ هم دی خلک خیراتونه کوي اسقاطونه کوي جماعت کې دومره دومره پلان کې جماعت یې وی جوړ کو دا د پردي مال خیرات کوي د نابالغ رضا دې ته هېڅ اعتبار نشته چې هغوی زما خوښه ده د یتیم مال نه به نه خیراتونه کوي نه به اسقاطونه کوي نه به تې بل شی کوي دا به صرف په هغه لګوي او هغه له به ساتي بالغ سړی پکې خپل مال جدا کا اوس که په پلار پسې د خیرات کوي او که بل څه کوي او که ځان له لګوي خو دغه شریک مال نه خلک زمون خلک له اکثر یا دا زامن د ځان له وګړي دا د دې سپینګیري مالو په ده پسې ولګوئ سپینګیري مالو ځان له په ژوند لګولی و چې د هغه سا ختل مال د بل کېدل دي دغه یو مسله بله عالمانو دپاره د وراثت مال چې دی انشاءالله د وراثت مستقله مسله ده کوو به په موقع دې ته وایي ملک جبري د ملک جبري مطلب دا دی چې دا قبض کول چې دا ما قبض کو زما شو دا نه غواړي ته تی خبر هم نه ستا د پلار جایداد دی مړ شو هغه ځای کې ستا ملکیت راغی عین هغه ټیم باندې ستا ملکیت پرې ټول راغی اوس د ملکیت تر راتلو نه پس یو سړی که رور قبضه کوي هغه ظلم کوي که پردی سړی قبضه کوي هغه ظلم کوي نو هلاکوونکو عملونو کې نبی علیہ السلام وی واکل مال الیتیم د یتیم مال خوړل دا د هلاکوونکو عملونو نه دي موږ ګورې د دې د سراړو خیال هم نه ساتو هم حق شریکه کې خلک ځان له پکې ګاډي اړي ځان له پکې سالي اکثر خدا چې وکړي چې هغه خرڅ کړي ځان له په خپل نوم پې بل ځای والي نو هغه یتیم پکې د سراړو د منځه وباسي دا ټول سراسر ظلم دی او بل والتولی من الزحف میدان جنگ نه تیښته کول او اخرنې په هلاکوونکو عملونو کې وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات هغه زنانا چې د ګناه نه ناخبره دي اړو پته ورته هم نشته چې دا ګناه دي کړی او ته پې تور تهمت ولګوې چې فلان کې دا کړي دي فلان کې دا کړي دي نو دا
تهمت لګول پچا باندې دا د هلاکونکو عملونو نه دي. بهرحال نبی علیہ السلام و عملونه شمارلی په وو کې یو عمل